خو علما وایي داسې کار وکړو چې اول یې ترېنه خپې کټ کړې او بیا یې حلاله کړله مړه یې کړله دواړه کاره یې وکړل اول یې د هغې اوښې نه خپې پرې کړې او بیا یې حلاله کړله وی وجله نو ځکه رب العالمین وی فعقروا الناقة دی هلاکه کړله هغې اوښې لره دا کار چا کړی و علما وایي دا کار خو یو کس کړی و دا اوښې نه خپې او دا اوښه حلاله کړې دا یو کس کړې وه نو الله ولې دلته صیغه د جمع راوړله فعقروا الناقة الله وی دوی هلاکه کړله اوښه پکار ده چې قرآن کې داسې ویلی وی چې ده هلاکه کړله اوښې لره نو وجلې دا یو کس وه او الله پکې ډیر کسان فعقروا دوی هلاکه کړله علما وایي وجه دا وه چې کار یو کس کړی خو رضا پې دي ټولو مشوره د ټولو وه او منصوبه د ټولو وه نو ځکه الله وایي فعقروا الناقة دې ټولو هغه اوښه هلاکه کړله نو هلاکه کړې وجلې یو کس وه خو منصوبه د ټولو وه پروګرام ورته ټولو جوړ کړی و نو ځکه الله وی دې ټولو هلاکه کړله اوښې لره او دغه یو کس چې و دې کوم چې دا اوښې نه خپې پرې کړې وې او بیا یې وجلې وه حلاله کړې وه د هغې کس نوم قدار ابن سالف و قدار ابن سالف د دغې کس نوم و چې کوم دا اوښه وجلې وه علما وایي د دې نه یوه مسله راووتله بعضې موقع باندې بعضې خلق ځان ته هوښیاران وی څنګه چل کوي ځان ته هوښیار وی او وراني کارونه کوي خو کوي یې په بله او مشوره وله دی ورکوي نو په دنیا کې ته څوک خبر هم نه او خلق یې ښه نیک سړی ګڼي وایي دا ډېر پرهیزګاره سړی دی نور ورانې دی کوي او کوي یې په بل پته ولګېدله چې د وراني دا خونه ورته څوک کوي او دا ورانې په چاکۍ نو دیم د هغه سره په دې ګناه کې شریک دی ځکه دلته اوښه یو کس مړه کړې ده خو منصوبه د ټولو وه نو ځکه الله وی دې ټولو هلاکه کړله نو ګورې علما وی هغې خلقو دپاره ډېر وعید دی چې نورو خلقو ته د وراني لارې ښیي او وراني پې کوي پخپله خو یې نه کوي خو نورو ته خو د وراني لارې ښیي او مشورې ورله ورکوي نو ګورې دا کس داسې په ګناه کې شریک دی لکه څنګه چې دې نورو دا کار کړی دی ځکه ده ورله مشوره ورکړې او نن خو اگر چې دی د خلقو نه پټ دی خلق خو نه پیژني چې دا ورانې په حقیقت کې ده کړی دی خو علما وی الله خو پیژندلی دی که نه نو الله به یې څرګند کي په ورځ د محشر دې ټول مخلوق په مخ کې به یې الله ذلیل او رسوا کي دا خلق به وایي دا خو به زمونږ علاقه کې هغه مشر ګڼل کېدو دی خو به په روغو کې تراته ده باندې خو به خلقو روغې کولې په دنیا کې خدای د روغو مصلح سړی حسابېدو رب العالمین به وایي نه دی په ظاهره داسې ښکارېده خو اندروني چې به وراني کېده نه ده به پکې مشورې ورکولې او د ده په ښونه به کېده نو ځکه الله وی فعقروا الناقة دوی هلاکه کړله هغې اوښې لره دې ټولو هلاکه کړله وعتوا او نافرماني وکړله دې ټولو نو نافرماني خو یو کس کړې ده عن امر ربهم د حکم د رب خپلنا وقالو ندی ټولو اوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام ائتنا راوړه مونږ ته بیما هغه عذاب تعدنا چې تی زمونږ سره واده کوي ګناه وکړله وی تا مونږ ته ویلي چې عذاب به راځي نو راوړه که نه ان کنت من المرسلین که چرې ته د رسولانو نه رښتینی پیغمبر یو دعوه د نبوت دې ټیکي نو اوښه معجزه وه مونږ مړه کړله اوس ته د الله د طرف نه عذاب راوله بس په دې کې بیا ډېر ټیم نه و لګېدلی علما وایي چې کله دی دا کار وکړو نو صالح علیه السلام ورته وی بس اوس عذاب را روان دی عذاب اوس راورسېد
خو د عذاب نښه درته ښیم چې نښه به یې څه وی علامه د عذاب بدی چې سبا به ستاسو مخونه زیړ شي او بله ورځ به ستاسو مخونه او دا چهرې چې دي دا سری شي او بله ورځ به تور شي. بس دای نښه ده، اوله ورځ باندې به زیړي، په دویمه ورځ به سری او په درېیمه ورځ به تور شي او بیا به عذاب راشي. نو دی چې دا خبرې واورېدلې نو اراده یې وکړله چې صالح علیه السلام قتل کو. دې وجنو دا ځل منصوبه یې جوړه کړله او لاړل په صالح علیه السلام پسې چې پیغمبر وجنو. الله تبارک وتعالی ټول هلاک کړل او صالح علیه السلام الله بچ کو. فاخذتهم الرجفة ونیول دوی لره زلزلې، په دې باندې زلزله راغله او بل ځای کې په صورت کې دي چې صیحه پې راغله. صیحه آسماني چغې ته وایي او رجفه د ځمکې زلزلې ته وایي. نو دلته رب العالمین وایي فاخذتهم الرجفة دی ونیول زلزلې، او په سوره هود کې وایي فاخذتهم الصیحة ونیول دوی لره چغې. نو چغه د اسمان نه راځي او زلزله د ځمکې سره تعلق ساتي. نو آیا دی په زلزله هلاک شوي او کنه دی په دې چغه باندې هلاک شوي؟ نو علما وایي چې دې کې هیڅ تعارض نشته دی چې پې زلزله راغلی وه او پې چغه راغلی وه. زلزله پې د لاندې نه راله او چغه پې د پاس نه راله، دواړه راغلی. یا علما وایي نه، د زلزلې نه مراد حرکت د زړه دی. لکه اخذتهم الرجفة ونیول دی لره زلزلې، نو د زلزلې نه مراد حرکت د زړه دی. یعنی چې دا چغه پې راتله نو اول دی زړونو حرکت وکړو، زړونه یې متحرک شول، حرکتونه یې شروع کړل چې دا سبب د صیحې و. بس بیا پې صیحه راغله، د اسمان نه پې یوه چغه راغله او ټول په دې سره تباه و برباد شول. فاخذتهم الرجفة ونیول دی لره زلزلې، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، وګرځېدل دی په خپلو کورونو کې جاثمین، پړ مخې پراته. بیا پړ مخې پراته الله چې کوم نیولی دی او الله چې د عذاب جله کوښئ د هغې بیا څوک؟ انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. چې الله د یو کار اراده وکړي بیا د هغې څوک بچ کو، د هغې بندون کې بیا نشته دی. فتولى عنهم، نو واپس روان شو صالح علیه السلام د دوی نه. وقال قوم ته وی یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم رسالة ربی، ما رسولیو تاسو ته پیغام د خپل رب او ما نصیحت کړیو تاسو ته، خو تاسو نخوه خوله نصیحت. صالح علیه السلام تی روان شو، قوم ته وی چې ما تاسو ته رسالت د ورسو. قوم ته وی چې واپس کېدتی ناولی قوم ته خطاب وکوي ای زما قومه، ما خو درته پیغام د خپل رب را رسولیو او ستاسو خیر خوومه، خو لیکن تاسو نصیحت کوونکي نه خوښوئ. نو ستا ذهن ته به دا سوال راځي چې کله صالح علیه السلام د دینه واپس شو نو دا خو مړو، دا خو پړ مخې پراتو، نو ده ورسره څنګه خبرې کولې چې یا قوم ای قوم زما ما تاسو ته رسالت را رسولی دی، زه ستاسو خیر خواومه. نو دا خو پړ مخې پراتو، نو څنګه ورسره صالح علیه السلام خبرې کولې؟ دی خو اورېدنه، نو څنګه ورسره دی لیږیو؟ علما وایي یو جواب دا دی چې دا د عذاب نه مخکې خبرې دي، آیات کې مخکې والی رستو والی دی. دا لا په دې باندې عذاب نو راغلی، لا هلاک شوي نو چې صالح علیه السلام ته وګرځېدو ای ورته وی ما درته پیغام را ورسو، ستاسو خیر خوومه، خو ستاسو د قوم دا کار دی چې خیرخواهي کوونکي نه خوښوئ. نو د هغې نه پس په دې باندې
عذاب راغی یا علماء وایي نه دا د عذاب نرستو نو د عذاب نرستو څنګه دی اوریدل ولې نو علما وایي دلته د چې ورته دا خطاب کو دا د اوریدو د پاره نو چې دی ووري دا د حسرت د پاره او د خپل افسوس د ظاهرولو د پاره تاسو لیدی نه آسان مثال دی کنه کس اکسیډنټ وکي کنه د کور د پلار چې راشي کنه او زی په موټر سایکل اکسیډنټ کړي هغه بیهوش پروت دی ورته خبرې شروع کی په سپیټال کې ورته قاریږي تا تمانو ویلی چې په موټر سایکل مګرځه او تقریر هغه بیهوش پروت د خبرې خو هغه اوري نه دا د افسوس د وجې نه دا خبرې کوي د افسوس د وجې دا مطلب نه چې دی ووري خدا هغه افسوس پې کوي وایي تا تمانو ویلی چې داسې کار مه کوه بعضې موقع خلک مړي ته وایي چې مړ شي لیږي ور وایي تا تمانو ویلی چې دا کار مه کوه نو خو مړي دا پې دی افسوس خپل د اظهار د افسوس کوي نو پیغمبری نو اظهار د حسرت کوي اظهار د حسرت کوي چې قوم زما ما خو درته ګورې رسالت را رسولی و زم خیر خواومه خو تاسو زه خیر خوا نه ګڼلم نو دام حال دی نو مطلب دا که زم خپل خیر خوا ګڼلی وې او زما خبره منلی وې نو نن به د عذاب نه بچ وی به هر صورت چا چې د پیغمبر خبره نه منلی او د پیغمبر مقابله کړي نو الله ول دنیا کې دا عذاب ورکړی دی او علما وایي دا خو د دنیا عذاب د آخرت عذاب به د دین هم سی وایي د دین هم سی وایي فرمایي فعقروا الناقة نو دی هلاک کړله هغه اوښه وی وجله هغه اوښه وعتوا عن امر ربهم دینا فرمانی وکړله د حکم د خپل رب نه وقالو دی اوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام ائتنا راتلو که مونږ ته راوړه مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې تی زمونږ سره واده کوي ان کنت من المرسلین کچری ته د رسولانو نه فاخذتهم الرجفة پس اونیول دی لره زلزلې فاصبحوا نتی اگرزیدل فی دارهم پکورونو خپلو کې جاسمین پړمخې پراته فتولى عنهم نو واپس روان شو صالح علیہ السلام د دوینا وقال وی یا قومی اے زما قوم لقد ابلغتکم پتحقیق سرا رسول دې ما تاسو ته رسالت ربی پیغام د خپل رب ونصحت لکم او ستاسو خیرخواهی می کوله ولكن لا تحبون الناسخین لیکن نخوه خوی تاسو نصیحت کون کی